نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دی علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگ دیو پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغی تا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی لون بے روز بدوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز بدوم رو اگدے لکر یو میاش دریم روز بدوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روز بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا باوی چی پا دی قوم اونشه زمکه تا بوئی چی فصلونه اچکے فوراً با فصل اچشی باران با بنشی چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با د پس روان شی دا سی با پسیزی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیزی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بر پس روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلاء و امتحان دے واپس پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر که اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی اوز منگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس منگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کے اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په دې ځمکه کې دنه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا سیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منه هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمدي کوم وبه منې دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو زمون پلاران او نیکونه چې کوم لدی کار دی را جمدي کړ خو خدای دې منو وی کم دی خخ دی راځه مقبره له بلار شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي زمکه به وشلیږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د زمکې نه ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل د زمکې نه راوځي وی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کارم نه دی آغا سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ګوره خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته ور د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور کې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي خلکو له به تې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني بل سړی به نه پیژني په دې تندي د پاسه به لیکلي کافر کافر دا به ورته لیکلي کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي مرګري دغه ځای کې ودرېږي چې دا کم بهر نه مرګري راځي هغه دا نور مرګري بره لار ورته سموي چې بره خیږي لږ غوندې لاندې تنگ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې چې په مونږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې وی بلکل دې منو دی به ولا هغه ټول څومره سره ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي
چې واقعي خدای خو همته لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي هغه قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیاني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت ته نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت ته ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي، خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي. دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام او فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یې دی نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یې دی مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه وو، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي؟ څه حالت یې وی؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی اودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دې کې دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که دې زوی له اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟ وی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویله مې بیداري.